أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز آیات نمبر 49 او آیات نمبر 50 ویلے کی دینا مخکې مونږ چې رکوع په شروع کې مونږ ویلو چې د دې سره شپږمه رکوع چې کله شروع کېده نو ماقبل سره مناسبت او ربط مونږ ویلو ماقبل سره مناسبت او ربط دا دی چې دینا مخکې ځینو بني اسرائیل عام نعمتونه ذکر کېدل اوس د هغوی باندې چې الله رب العزت کم د خاص انعامات کړي ول نو د هغې تذکره وه. بیا موږ ویلو چې هغه نعمتونه چې کم بني اسرائیلو باندې شو نو وړاندې رکوع کې الله پاک د هغې اجمالا ذکر کړو. اوس موږ بیا ویلو چې دې رکوع کې الله پاک اوس د هغې تفصیلا ذکر کوي نو هغه تفصیلي ذکر سره الله جل جلاله اوس د هغې تذکره کوي. نو یو الله وی اذ نجیناکم یاد وساتئ هغه وخت چې کله موږ تاسو له نجات درکوم. حضرات مفسرین فرمایي چې د اذ نه مخکې اذکر فعل چې دی نو هغه محذوف وي. دلته ترجمه کې خلک وایي نو یاد که هغه وخت نو اذکر فعل یاد کوي هغه وخت دا په دې کې چې محذوف وي دغه یاد کوي نو دا معنی به سره موږ چې کوو نو دا بریکټ معنی چې ورته ویلی کېږي دا به حق کوي. لفظ دغه ځای کې دلته موجود نشته. بهرحال نو الله جل جلاله اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یاد کوي هغه وخت چې کله موږ تاسو له نجات درکو د آل د فرعون نه چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسولو. اوس دغه سخت تکلیفونه چې دی نو هغه سولو او فرعون څوک نو وایي چې د مصر به کم بادشاه د هغه ته به فرعون ویلو او د ایران چې دی نو هغه به کم بادشاه جو ته به کسرا وي خسرو به ورته دغه شان د فارس چې به کم بادشاه هغه ته به کسرا وي د حبشو چې کم بادشاه نو هغه ته به نجاشي ویلو د قیصر د روم به چې کم بادشاه هغه ته به قیصر وي نو دغه شانتي د چې نو د مصر به چې کم بادشاه نو د مصر بادشاه ته به فرعون وي او دا به عموما د قوم عمالقه نه راتللو قبطیان نه قوم قبط او قوم عمالقه اکثر نو دی به زبر او جبر سره چې نو دغه ملک فزان لاغستو نو په دې نوم باندې فرعون په نوم باندې دغه به چې هر یو بادشاه راتلو هغه ته به فرعون ویلو لکه د حضرت یوسف علیه السلام دغه په دور کې چې کم بادشاه نو هغه ته هم خلکو دقه او دغه نوم چې نو ریان بن ولید اوس د دې بادشاه فرعون چې کم د موسی علیه السلام په دور کې کم یو د دې فرعون چې نو هغه نوم ولید بن مصعب بن ریان و ولید بن مصعب بن ریانو چې ولید زید مصعب دا غزوین چې نو هغه د ریانو نو اوس دا و تفسیر خازن کې ورسره لیکلی وای د عمر چې نو هغه سولو اکثر من 400 د 400 نه د عمر چې نو 400 کالو نه سیوا نو دا فرعون چې نو هغه د دقو نوم چې نو هغه د ولید بن مصعب بن ریانو. بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کم تیر شو دا هغه متعلق دی نو هغه ذخیره الجنان کې لیکلي و هغه ایمان راوړو موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام باندې ایمان راوړو او د ایمان د راوړلو صورت نو هغه خپل هغه بادشاہت او هر څه چې نو یوسف علیه السلام تواله کړو. بیا هم ان شاء الله دا قصه چې نو هغه تفصیلی راشي سورۃ یوسف کې آلته بجې نو بیا وای چې هغه خپل بادشاہي هر څه یوسف علیه السلام چې کله جیل نه رالو او بیا هغه نو د گورنر شو خزانه چې نو وزیر شو بیا ته ټول بادشاہت تر صفات شو. بهرحال نو فرعون دقه سړو وز اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب تاسو د به سخت تکلیفونه در رسول وز دا تکلیفونه سوالو
نو د متعلق چې نو حضرات لیکلي تفسیر خازن کې یو دا لیکلي دي وای دې کسانو باندې و فرعون مختلف مشقتونه کول بعضی کسانو باندې به چې نو ګټي راوړلې نو بعضی کسانو باندې به خټه چې نو هغه ګل دا وي په جوړول نو دوی باندې به تعمیرات چې څومره تعمیراتي کارونه وي په کولو دغه شانتي بعض چې نو هغه نجاران بعض نه به چې نو د ترکاړی کار اغستو بعض به حدادو دا غوی نه به د انګرای کار اغستو نو په دې طریقې به دوی چې نه دا کولو او داسې پوخ رزلو چې کم به مشران ول د کار بنو زموږ چې مشران یې مونږ ذکر اسکار جماعت ته فارغ وو نو د فرعون به چې بن اسرائیلو کې کم مشران ولو چې دا غوی به دغه کارونه نشو کړای نو په هغوی باندې به بیا جزیه او ټیکس ځان له کې ښودو د هغو نه به یې دغه جزیه او ټیکس چې دی نو یومیه اخیستو او کم سړی به چې دی نو وایي خپل کار ونه کړو د ورځې د به چې کم کار پوالی شي او چې نن به تر سهار نه واله مازدیګره پورې ستا سره دومره ټارګېټ دی ته به دا پوره کې دا کار به کې نو چې چا به خپله یومیه ادا نه کړله دا به هغه کار ونه کړلو نو فرعون به بیا د هغه چې دی نو وبه یې تړلو یوه میاشت به چې دی نو هغه تفسیر خازن کې لیکلي د هغه لاسونه به ولې د سټ پورې وتړل دله به چې دی نو دا سزا ورکوله نو هغه ته به چې نور وکتل هغه به ټول بیا برابر کار پیدا کو نو داسې طریقې به یې کولې کمې چې زنانه وي د بن اسرائیلو نو د دغې بن اسرائیلو چې کمې زنانه وي په هغو باندې به یې پړې وغیره د شي دا ښځونه رغړل لکه څنګه چې خلک پړې چې نو اخته او دا چې نو ګډو بیزو غوړی دا را جمع کوي د هغې نه دا جوړوي نو په هغوی باندې به یې دا کارونه کول د کور کارونه به پې کولو د وینځ غونته چې نو خدمتونه به یې دې اخیستل نو یو قول د هغې دا ذکر کړی او دویم یصومونکم سوء العذاب د هغه قرآن په خپل هم د هغې تشریح کړي چې هغه سخت تکلیف به یې وله څنګه ورکوو یذبحون ابناءکم الله مې د دوی زامن چې دی نو هغه به دا کول اوس د فرعون چې دی نو زامن به ولې حلالول او جنکۍ به یې پرېښودلې نو دا د سړي دپاره چې جنکۍ د چایي او زوی نه دا په خپله لوی غمي او بیا چې د سړي زامن هم او جنکۍ هم او زامن یې ټول چې نو هغه په ظلم او جبر سره چې نو هغه د سوکوالي او لوریان یې ورته دغه شانتې پرېږدي او بیا د هغوی نه مختلف چې نو هغه خدمتونه اخلي په هره طریقه نو دا د سړي دپاره ډېر لوی تکلیف باعث وي الحفیظ والامان نو ځکه الله وایي یصومونکم سوء العذاب سخت تکلیفونه به چې نو تاسو ته د رسول د هغې فرعون نه ما تاسو له نجات درکړی دا چې نو هغه شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله هغه خپل تفسیر عزیزي کې چې نو هغې لیکلي دي هغوی چې 12,000 چې نو ماشومانان د په دې کرال کړل او علامه نوبي رحمه الله چې نو صاحب د شمس المعارف هغه ذکر کړی دي چې 90,000 چې نو هغه ماشومانان یې لال کړل او دغه شانتي 99,000 ماشومانان چې نو هغه ښځو د قشانتي عملونه ضایع کړول ته هغوی چې موږ دغه تکلیف ته ګورو او دغه تکلیف چې سبا زموږ د مخې زموږ بچی چې نو هغه حلالولی او ذبح کولی شي نو 99,000 چې نو هغه زنانو خپل حمل چې نو هغه د قشانتي ضایع کړلو اوس دا د ولې کړو نو 3 قول لیکلی دي یو قول چې نو هغې دا لیکلی د تفسیر خازن کې ذخیرة الجنان کې هم لیکلی ټولو تفسیرونه چې نو تقریبا اکثر راغستی وایي چې فرعون ته چې نو چا نجومیان ورته دا خبر وکړله چې هلته نجومي ورته ووي چې ستا په دې بادشاهت کې به داسې یو هلک چې نو بن اسرائیل کې پیدا کېږي چې د هغه د لاسه به ستا حکومت چې دی نو ضایع کېږي دا به ختمیږي دویم چې نو تفسیر خازن کې هم لیکلی او ذخیرة الجنان کې هم لیکلی د هغې کې زه نو دویمه بل چې نو هغې دا ذکر کړی چې فرعون خوب ولیدو خو د دی کې د خوب تذکره کړه خوب نه دی ویلی او ذخیرة الجنان کې دغه خوب ذکر کړی ورسره هم دی هغوی چې فرعون چې نو خوب ولیدو هغوی چې ما په خوب کې ور مې ولیدو چې هغه ور چې نو هغه د طرف بیت المقدس د طرف راځي او ټول مصر چې نو هغه یې سکړلو وایسېدلو او په مصر کې چې کم قبطیان دي نو د هغوی سیزي او کم چې بن اسرائیل دي د هغوی ته څه نه وایي نو دغه خوب چې نو هغه تعبیر وغوښتو تعبیر چې نو هغه ورته دا میلاو شو نجومیان د طرفه تعبیر اوسټینکو د طرفه چې دغه شانتي بن اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي ماشوم به پیدا کېږي چې هغه به ستا د ملک او هغه به ستا د بادشاهت چې نو د زوال سبب جوړیږي او دریم چې نو هغه البدایه والنهایه پای کې علامه چې نو د حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمه الله
صاحب چې دی نو هغه د تفسیر ابن کثیر دغه د تاریخ مشهور او معروف کتاب دی پاغې کې داغه لیکلی دی وایي چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو دا پیشنګویي ورکړې وه چې دغه په دور کې فرعون چې کوم راځي نو دغه فرعون د بادشاهت د ختمېدلو چې نو هغه ذریعہ به څوک موسی علیه السلام به د الله پیغمبر به بنی اسرائیل کې هغه پیدا کیږي نو البدایه والنهایه کې چې نو هغه دا قول هم ذکر کړ نو چې کله فرعون ته دا پته ولګي چې زما بادشاهت به د بنی اسرائیل چې نو د دې نزي نو فرعون د دغه ماشومانانو د ذبح کولو چې د هغوی د قتلولو دغه حکم وکړو څنګه ما تاسو ته دغه مختلف روایتونو سره دوره چې نو ماشومانان نو که دا کم مقدار واستلی شي 12,000 نو 12,000 دا هم څه معمولي تعداد نه دی نو کله چې دا 12,000 ماشومانان چې نو هغه شهیدان شول اعلان کړی شولو نو بیا د دې چې نو هغه قبطیان او دغه کسان کم چې د فرعون اهل خانه د هغه چې نو قوم ولو نو دی راغله چې ته چې نو هغه فرعون دا واړه تو علاله دا خو ذبح کې او لینچ نه نو هغه په خپل مرګ باندې مري نو بیا خو بلګ وخت بعد چې نو زمونږ د خدمت څوک نه دا کم کارونه چې لاول ما وي نو دا ټول کارونه خو بیا موږ په خپل کو موږ به نو هغه بیا په مشقت کې اخته شو بیا به دا ټول ذمہواریان دا ټول کارونه چې نو په موږ باندې راشي نو چې په موږ باندې کله دغه ټول کارونه او ذمہواریان راځي نو د دې کارون دراتلو د وجې نه بیا خو به موږ ته نو هغه سکه تکلیف کې واخته شو نو بیا د هغې نه وروستو فرعون چې نو هغه حکم بدل کړو او حکم یې دا وکړلو چې یو کال چې نو کم ماشومانان پاتې پیدا کېني دا به ژوندي پرېښودلی شي او کم مسلمانان چې دا هلکان پیدا کېږي بن اسرائیلو کې نو دویم کال هغه به دوی چې نو وجلی کېږي الله جل جلاله خپل قدرت ښیي لکه څنګه چې ما تاسو ته قاری مسلم صاحب چې نو هغه وي دا خبره شعر شانتي ویلو وی چې نو سجد غواړي هغه کاندي که څوک جاړي او که خاندي الله د طرفه چې کومه فیصله هم حق شانتي بکیږي او هغه فیصله څنګه وشوله الله جل جلاله د موسی علیه السلام چې نو هغه راوستل کړي ول د هارون علیه السلام پیدایش د دې الله رب العزت فیصله کړو نو هارون علیه السلام الله پاک په هغه کال پیدا کو چې په کم کال ماشومانان نه وجلو او موسی علیه السلام الله جل جلاله په هغه کال پیدا کړلو چې په کم کال باندې بچنه نو مسلمانان به د قتلولو دا د دې لپاره الله ورته خودل چې تو ځان ته هم خبره چې نسبت کې انا ربکم الاعلى نو رب اعلی تو نه رب اعلی چې نه زویما زو چې څنګه کوم اق شانتی بکیږي هغه کس چې استاد د بادشاہت د زوال سبب به جوړیږي او تا د هغه د وجه نه دومره ماشومانان چې نو هغه د قتل کړلو دومره ظلم او جبر چې نو هغه دی وکړلو خو زه ګوره دغه ستا په کور باندې راپلو یوم او تی چې نو هغه ته غږ وکړه علامه رومي رحمه الله دا ډېر لوی چې نو هغه د الله چې نو ولی تیر شوی دی نو علامه رومي رحمت الله علیه د فرعون مثال چې نو هغه ورکړی دی په خپل اشعار د هغه خلاصو نه چوردا دی و یو سړی چې نو هغه یو کور والو ډېر زیات مالدارو دا سره ډېر چې نو سره سپین او دا هر څو سره نو غلو مشوره وکړه چې یاره دا سړی مونږ نو څنګه لوټ کو دغه سره د ماخامه چې نو هغه قله بند کی نو چې کله قله بند شي په خاوه د قلو چې نو هغه دغه دستورو نو چې کله قله بند شي نو د خو بیا وختې دل ګرانی نو دې ځان سره یو نره چې نو هغه هلکه فلکه بنی ادم چې نو هغه کسر واغستغل او دای دغه باغ قله کې دنه پټ کو د لاړو ال نه د یو کټ وغیرہ چې نو د هغه نه لاندې پټ شولو کله چې شپه شوله نو د دې ته بوز د قله به بیا کوله کې نو د چې کله د قله کوله وهله دروازې چې نو کړس وکړو نو دې زر یې شول دغه بیا زر چې نو پټ شولو چې کله پټ شولو دروازې بند کړه بیا چې نو هغه څه شولو دغه کور خلک هغه په قلاره دغه قله والا سملاستل چې ځکه سوکول یا غل څه قصو جو هغه به تختیدلې وتلې خو هغه دن نه پاتې شو چې کله پاتې شول یو بیا او د شول نو هغه نو ورسته هغه دروازه کولا کړه دا غوي غلو چې نو هغه غلا وکړه نو علامه رومي صاحب فرعون سره هم دغه سړی کار شه د چې د چا د وجه دومره قتلونه وکړل او د خپل د بادشاہ د حفاظت د لپاره دومره ناجیز وکړي الله چې کم کس له پیدا کول هغه بیا هم د پکور کیو ماشومانان نور علالول د چا د لاس چې د بادشاہ حزن هغه ته پکور کیو نو الله رب العزت ویم د قزا کوي یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم
نو الله جل جلاله چې نو هغه دا سخت تکلیف درکولو دغه نه ما تاسو له نجات درکو او فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او تاسو لپاره پدې کې چې نو هغه سره لوی ازمیخ دی نو چې کله لوی ازمیخ دی نو دغه ازمیخ نو وی بلا مصیبت او تکلیف امتحان په معنا هم راځي او بلاء دا د نعمت په موتیانو نعمت او عظمت ته هم ویل کېږي بلا دا چې نو امتحان ازمیخت ته مصیبت ته هم ویل کېږي او دغه شانتي بلا دا عظمت او نعمت ته هم ویل کېږي وصلاوی فی ذالکم بلاء من ربکم پدې کې ستاسو د رب د طرف نه نو لوی امتحان دی نو بیا چې کله د دې نسبت عذاب ته وشي مشار الیه د ذالکم چې نو هغه عذاب جوړ شي نو په دغه صورت کې دا بیا په معنا د سسر راځي د ازمیخ سره امتحان سره او کله چې د بلاء د دې چې نو هغه ذالکم اشاره چې نو من ربکم الله طرف ته نو هغه راشي نو بیا په دغه صورت کې د دې نه مراد امتحاني نو بلاء معنا چې کله دغه مشار الیه انجاش ولا نجات ورکول نو د نجات ورکولو په صورت کې دا بیا چې نو سوالو انعام نو الله وی د دغه فرعون نه ما تاسو ته چې نو سکړلو نجات درکړلو او هغه نجات نو ما تاسو ته دقه نو د ذالکم مشار الیه چې کله عذاب شولو سوء العذاب نو بیا په دغه وخت کې د بلاء نه مراد امتحان او ازمیخ وی او فی ذالکم کې چې نو هغه کله د ذالکم مشار الیه هغه چې نو هغه څه شي نجیناکم من آل فرعون یصومونکم نو دغه نجات چې نو هغه شي انجا کم چې نجیناکم کې انجا خلاصې نه نو په دې صورت کې بیا د مراد چې نو سبشي بلا نو بیا مراد هغه بدل الله پاک انعام او احسان شي او دا بدل الله لوی انعام او احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ نور تفصیلی قسم انشاءاللہ سورة قصص او سورة طه کی راضی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کئی آغا کله چې مونږ وچول تاسو د پاره دریابو فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون دا قصه به هم ان شاء الله العزیز مخکې سورته اعراف او دغه شانتي سورته قصص دای کې به تفصیل سره راځي او ضرب دومره قدر ذهن کې چې نو هغه یاد وساتئ دا کم وخت نو دا هغه وخت چې کله بنی اسرائیل بالکل چې نو تنگ رالل موسی علیه السلام د مدین سفر هم وکړلو مدین نه واپسې کې بیا موسی علیه السلام ته نبوت هم میلاو شو بیا د نبوت نه اورست فرعون ته دعوت هم میلاو شلو د غټول مرحله چې نو هغه تویش ولې بیا د غټول مرحلو د توی کېدو نه اورست فرعون چې نو په خپل خبره باندې ډټ کې ولاړ دا هغه چرته هم ایمان نه راوړلو قبطیانو ایمان نه راوړلو نو الله جل جلاله بیا بسته نور چې نو د فرعون د غرقېدلو صحت چې نو وس نږدې شوی دی نو په هغه وخت کې بیا موسی علیه السلام ته الله جل جلاله تو ځان سره بنی اسرائیل کا او تاسو د دې زینه چې نو وځي نو بیا موسی علیه السلام ځان سره بنی اسرائیل چې نو هغه واغستلو دې چې نو هغه روان شولو او بیا د هغې دپاره مخکې مونږ ویل تفسیر کې قاضین وغیره نورو تفسیرونو هغه هم لیکلې معرف القرآن دسې نو تفسیر مظهري دا یې کې نو یو څو وجې یو وجې دا لیکلې وی چې الله تاسو د دوی نه ځان له کالي راواخلئ چې زمونږ د خپلو رشته دارۍ نه کې نو هغه ودونه دي د دغې ودونو له مونږ ځو بیا چې واپس راشو نو که خیال دې کړی څوک چا سره نوکري کوي چا نوکر وغیره نو داسې غم خادي وغیره کې خلک ولا خپل ګاډی هم ورکوي داسې خپل کالي وغیره شیز نه والا ورکوي ځکه چې دوخه ښکاري نو خلک به زمونږ تعریف کوي نو د قبطیانو هم دی له په دغه وجه خپل کالي مالي دا ورکړل چې تاسو لاړ شئ واده ماده پکې تیر کړئ بیا واپس به راشئ موږ له به یې راکړئ نو دوی هغه کالي هر څه ویړل تفسیر خازن والے یو ښکلې خبره په دې ځای کې لیکلې هغه وایي چې د دې کالو اخیستلو کې یو فایده دا هم وله چې دوی به د دغه خپل کالو په طلب کې ټول به پسې اوځي نو چې کله دوی اوځي نو هلته خو الله پاک د دوی د تباهۍ فیصله کړې ده په دریاب کې نو ځکه د دوی نه دا واخیستلو او دویم قول چې نو هغه پکې دا موږ ذکر کړو مخکې هم چې د دوی په دغه کورونو کې د قبطیانو په کورونو کې یو واشم چې نو هغه مړ شو تفسیر خازن کې لیکلی چې کم ولد د زنا په هغوی کې پیدا ول نو هغه مړه شولو نو کله چې اوس هغه مړه شول نو دوی د هغوی په تدفین باندې سحر یو ور دی که زموږ چې نو بني اسرائیل ورځي نو هغه به راشي اوس به موږ له کار کوي بل وایي چې نو هغه به اسرائیلي چې نو هغه به اوس راشي موږ له به کار کوي هغوی په انتظار ناست نه هېڅوک رانه چې کله رالل کورون ته هر یو خپل چې نو هغه کم نوکر ځان له ګڼلو هغه ته ور ډبول چې کتلې دي ورونه چې نو کولاو پراته دي او خلک پکې څوک نشته
فرعون ته خبر ورسېده. بیا فرعون چې نو سره د لښکر دوی روان شولو. تفسیر خازن کې لیکل دغه شارټ صرف وایم بیا ان شاء الله الته مخکې تفصیل سره برازي. نو دې چې کله بیا لاړ موسی علیه السلام ته په دریاب باندې وخت هدلو. نو کله چې دی موسی علیه السلام او دوی وخت هدل فرعون پسې شاته تللو. د فرعون په لښکر کې چې وای کم اسونول په دغه اسونه کې جنو مذکر ول مکمل په دغه ټول نر ول ماده پکې نه و اس په پکې نه و. نو وای کله چې دا نه الله جل جلاله چې نو جبرئیل امین او میکائیل علیه السلام هغه چې بکه پر دا باندې اسونه باندې رال نو هغه اس په نو چې دغه اس په دغه نور اسونه اون کتل او دغه کوش ولا نو د فرعون او د دې د لښکر چې نو هغه کویدل. بیا به دې کې تفسیر خازن کې یو خبره لیکلې وای کله چې نو هغه فرعون دریاب ته ورسېدو نو د تخپل هغه خوب تعبیر را یاد شولو. دی آلتی لکوټی ور دیدو. نو چې کله ور دیدلو نو دوی ودا یار دا دریاب ما یری دا دریاب ما په hebat کې اچي دا چرته هغه مسله نه یاس نه چې بادشاہت مې زیو غر کېګم. نو شاته سره ځکه چې کله سړی د غلطو خلکو سره چې تعلق او نسبت دی دی بتا ګناه ته بیا د کېله به د درکې باندې آلته دکا بدل درکې. نو دې چې کله ورده نو شاته ته خلک شرم وکا تجنه نو ځان طرف د موسی رب چې نو هغه په دغه چې نو موسی علیه السلام نه په دریاب کې لار ور کړه وې تو یریږي تو چې دا اوج کړس دریاب پروت دی. نو حال د خو بیا چې د زیاده خلک ارز نه کوي دا خبره خر غیرت وکړو ټرکی والو. نو فرعون چې نو هغه غیرت وکړلو جو ورکوشو چې دا خو رښتیا وس د قچل دی. نو چې څنګه دی ورکوش ولو جو الله رب العزت چې ټول ورته ورسېدل شاته چې نو هغه د میکائیل علیه السلام هغه د شاته نه پسې راوشړل. کله چې دریاب منځ ته ورسېدل الله جل جلاله دریاب ته حکم وکړو چې وځه. نو الله ورته دویم د نجات لوی انعام ذکر کړو و اذ فرقنا بكم البحر. تاسو هغه وخت یاد کړئ چې تاسو لمنګ په دریاب کې نجات درکړو. نو اوس موجوده بني اسرائیل ته ولی الله داوي کم چې يهودو د مکه مکرمه کې ولا تاسو په دې پیغمبر ایمان راوړی دومره لوی احسانات مې ده کړی که تاسو پلار نه کبانې ما هغه احسان نه کړی د نن پورې به تاسو د غلامۍ ژوند تیرول او چې کله داسې مې نه کړی نو د وسه پورې تاسو بجې نو هغه صورت هم نو ولا تاسو خو په ختم شوی که په دریاب می تاسو وسره لاګو کړی نو الله په دغه تور باندې ذکر دې ذکر وکړو. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې نجات درکړو خلاصې درکړلو مونږ تاسو ته من آل فرعون قوم د فرعون یسومونکم چې رسول بی تاسو ته سوء العذاب سخ عذاب یذبحون ابناءکم ذبکول بی تاسو زامن ویستحیون او ژوند بی پرېښودل نساءکم تاسو زنانه وفي ذلکم او پدې کې تاسو د پاره بلاء ازمه خو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډیر لوی. و اذ فرقنا او کله چې یعنی یاد کې دا معنا به سره بری کټ یاد او یاد کې کله چې نو هغه مونږ جدا کړلو و مشلولو بكم البحر ستاسو د پاره دریاب سمندرو فانجیناکم پس خلاصې مې درکړو تاسو ته و اغرقنا او غرق مکړلو آل فرعون قوم د فرعون وانتم او تاسو تنظرون ورتکتل. نو دا د دې لپاره په دغه غرق کې فرعون کې د الله پاک بل مزید انعامو ولی کله چې سړی جنو هغه خپل دشمن اني او د دشمن چې نو هغه په سخت شي او په سخت کې هغه مري نو د پاغه سره نور هم خوشحالي حاصلېږي. نو ځکه الله پاک دا هم په تور د انعام ذکر کړلو وانتم تنظرون هغه ډوبېدل غرق کېدل او تاسو ورته کتل.